ډېره جمله چې څومره انسان کې عاجزي و محترمو. لکه تاسو ته یو جمله وایم، زمونږ پیغمبر چې په سید الکائنات باندې یادېږي، په سید الانبیا باندې یادېږي، په امام الانبیا باندې یادېږي، په افضل الرسل باندې یادېږي. څه ووایم محترمو، تمام جهان کې چې څومره ونې دي او دا ټولې ونې قدمونه شي، او په تمام جهان کې چې څومره اوبه او سمندرونه دي دا ټول راجمع شي او زما د پیغمبر وصف او صفتونه شروع کی، د تمام جهان د اوبو سیانې به ختم شي، قلمونه به مات شي او اوبه سوریږي، لکه د امام الانبیا صفات به پوره نه کړي. دومره لوی صفات او کمال والا الله پیدا کړی دی. کله چې الله خپل دیدار له وغوښته، ای الله دیدار ته مخې ته ناست دی، پرده پکې نشته، یو عجیبه غوندې منظر به وي چې الله ورته ناست او امام الانبیا ورته ګوري. هغه منظر دی الله مونږ ته هم نصیب کړي چې مونږ خدای ته ګورو. آمین ووایي. الله دې مونږ ته په جنت کې خپل دیدار نصیب کړي. آمین ووایي. چې کله کېناسته زما رب جمله وویله محبوب ته، محبوبه ډېر لرې نه راغلی، قربان شم د الله د ذات. یو عجیبه کلام و محترم، هغه ډېر کلام دی. که چېرته جمعه او دوه درې جمعې میلاو شوې انشاءالله، ګرمۍ کې وخت لږ ډېرې خو بیا خولې بهیږي، انشاءالله الرحمن دوه درې جمعو له ملګري مستقل حاضري وکړه د الله او د محمد رسول الله چې په معراج کوم کلام شوی دی، هغه کلام به الف نه یا پورې تاسو ته وایم. خو که چېرته فرصت میلاو شو جون وفا وکړه انشاءالله ووایم، د چا چې ذوقي انشاءالله ووایم، که ونه وایم تاسو ته یوه ټوکړه وایم، بس مزه به میلاویږي او تاسو به ذوق هم پیدا کړي، ځکه ملګري ډېر لرې نه راغلي دي او ډېر شوق یې دی. ځکه وایم محبوبه ډېر لرې نه راغلی او ته زما محبوب یې او زه ستا محبوب یم، ته په ما مین او زه په تا مین یم. خامخا یو مین چې بل لځي قسم د تحفه کې خو څه وړي. وایم محبوبه تا ما له سره وړي دي تحفه کې، قربان شم د محمد رسول الله نه. امام الانبیا وی قسم دی دا جمله چې ما ته رب وویله چې محبوبه وایه تحفه کې د سره وړي دي. یو کلام وایم محترمو، وی قسم د سترګو نه مې اوښکې وبایېدې، ما وی ربه زه خو ستا یو عاجز پیغمبر یم، خدایه تعالی مې په تحفه کې عاجزي راوړې ده، بل څه نشته. تحفه کې عاجزي راوړې ده. ما ووی دا جمله د عام ژبې نه نوځي محترمو، دا د امام الانبیا د شیرین زبان نه دا جمله وځي چې دا لفظ به وته د دې به څومره وزن و په خلا کې محترم، او د الله په دغه به څومره درون لګېدلي. قسم د زما رب ورته جمله وفرمایله محبوبه داسې تحفه دې راوړې ده، داسې او داسې عاجزي چې عاجزي د ما په در کې نشته، داسې تحفه تا ما له محبوبه راوړې ده چې زما در کې دا شی کم دی، زما در د عاجزۍ نه خالي دی. ځکه زه خو تکبر والا ذات یم، زه خو بړایۍ والا ذات یم. وغواړه محبوبه تمام کائنات کې څه غواړې؟ زما محبوب جمله وغوښته، وایي ربه زه یو شی غواړم، صرف د خپل امت مغفرت غواړم. شوق سره سبحان الله. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله ما چې سوي دي ورې د خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې. الله دا کوم مرګرو حاضری کړې ده، ناسته کړې ده، خدای د دې حاضري خپل دربار عالیه کې قبول او منظوره کړي. سم چې اورې د خدای دا زموږ عملي میدان کې راولي. کوم ملګري لرې نه راغلي دي خدای دلته بیان نه راغلي دي، مسجد ته په وخت راغلي، الله تمام ګناهونه خدای معاف کړي. الله زموږ د تمامې زندګۍ په خطاګانو ګناهونو باندې خدای د عفو قلم راخ کړي. د حاضر مجمع چې څومره خلک بیان اوري او دا دعا اوري، خدای د جمعې مبارکه ورځ ده، خدای د امام الانبیا تذکره وشوه، خدای ستا ذکر او بړۍ بیانه شوه، د فرښتو مجلس ته فرښتې پې آمین وي. خدای چې د حاضر مجمع په زړونو کې د چا څه قسم شرعي حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کړي. الله په دې مجلس کې دا دعا چې څوک اوري او څوک زموږ بیان او دا دعا اوري، الله د هغې څه قسم مشکلات او مصیبتونه دي خدای په خپل دست قدرت باندې ختم کړي. الله موږ ډېر عاجزه یو، خدای ډېر خطاکار او ګناهګار یو. خدای ستا در نم بغیر بل در نشته او ستا ذات نم بغیر بل رب او ذات نشته. خدای تا ته ګناهګار لاسونه نیولي دي، خدای موږ ډېر عاجزان یو.
الله مونږ ډېر عاجزان یو خدایه زموږ زړونو کې چې څه قسم شرعي حاجات دي د خپل در نه پوره کړي الله کوم ملګري بیماران دي خدای شفا کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي که هغه کورونو کې دي او که هسپتالونو کې دي خدای شفا ور نصیب کړي الله که د چا څه قسم حاجات دي خپل در نه پوره کړي خدایه که څوک قرضدار دي د قرض د عذاب نه خدایه وساتې الله د قرضونو نه خدایه وساتې الله که څوک خدایه د چا خپل کورونه نه خدای خپل کورونه ورته ورکړي الله خپل کورونه ورته ورکړي د چا کاروبارونه نه خدایه د حلال کاروبار انتظام وکړي د چا کاروبار شته خو کمزور دی خدای د آسماني رزق انتظام خدای وکړي کم مرګري بیان له ذوق سره راغلي دي او د چا زړونو کې د دین جذبه ده خدای د دې په بچو کې عالمان حافظان قاریان او مفتیان خدای پیدا کړي الله زموږ په بچو کې د امام الانبیاء وارثان پیدا کړي دا ناسته زموږ دپاره د جنت سبب او ټیکټ خدای وګرځي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام